السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن د سوشل میڈیا فیس بک، یوٹیوب، سنیک اور ٹک ٹاک وغیرہ استعمالونکو پنم باندے اہم پیغام. زما ورونو بیگانو، زما ملګرو دوستان، زما د خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امت غیور مسلمانانو ستاسو په نوم باندې یو نن اهم پیغام. هغه پیغام څه دی؟ هغه پیغام دا د الله تعالی لوی نعمتونه دي که چرته دا مونږ په صحیح طریقه باندې استعمال کو. یوټیوب، فیسبک، سنیک، ټک ټاک او انسټاګرام او واتس اپ وغیرہ دا د الله تعالی نعمتونه وګڼو او دا د قرآن و حدیث درنا مطابق د اصول د شریعت مطابق دا چې کوم دینو استعمال کو. په دې باندې د بې حیايي خورولونه، په دې باندې د ټنګ ټکور د خورولونه او د اسلام خلاف خبرو د خورولونه ډېر نه ځان وساتو. زما عزتمندو، په سوشل میډیا او دغه رنګې دغه نومونه چې کوم ما ذکر کړل، په دې باندې د بې حیايي خورولو نه ځان وساتئ، ورنه الله په خپل کتاب کې د بې حیايي خورونکو په باره کې څه فرمایي؟ راځئ چې وګورو. د سورة النور 19 نمبر آیت تے وَإِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَيَقِنًا هَغَا کسان يُحِبُّونَ چه خوخی دا چه خورکی بی حیائی پا هغا کسانو که چه ایمان راوڑے دا دوی دا پارب پا دنیا و آخرت کے دردناک عذابی. اے زما عزت مندو، اللہ وی د دغه شان خلقو د پاره دردناک عذاب په دنیا کې او په آخرت کې، او الله تعالی پویږي او تاسو نه پویږي. نو زما عزت مندو، د خپل رب د عذاب نه دی الله مونږ سکی په امن و امان کې. او بل تک یو د گناهکار د بے حیايي والا ویڈیو او تصویر وغیرہ هغه په دغه سیزونو باندې مخ کې خوري او ستا د وجې نه بل سړی دا ګوري او بل سړی په ګناه کې اخته کیږي، نو د هغه ګناه هغه هم درته ملاویږي، خپله خو خپله ده. راځئ چې وګورو حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سے فرمائی. وعن ابی هریرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو هریرة رضی اللہ عنہ نے روایت تے و یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله وسلم فرمائی لی دی من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. و چاچ سوک نیک لار طرف ترو بلل، چاچ سوک نیکی طرف ترو بلل، چاچ سوک خکار طرف ترو بلل، نوے کان له من الاجر مثل اجور من تبعه. نوے دغه انسان د پاره بخپل اجر همي او د هغه چا اجر هم چې سوک دا نیکی کوي او دا نیکی خودل دغه خلکو ته ده، نو دا ټول خلکو د نیکی ثوابونه هغه بتا تم ملاويږي. خلا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. دا نه چې د هغه د نیکو نه بکمیږي او تا ته به کوم نه ملاويږي، نه د هغه ته به پوره خپل نیکو ثوابونه ملاويږي. ومن دعا الى ضلاله، او چاچ سوک بے حیائی تا، گمراہی تا، بیلاری تا رو بلل، کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ. نو پدے انسان بانے با گناہ پشان د هغه چا د ګناهونوي چې هغه دی د پس را روان دي او د والا چې د کمی ګناه ترا بللی، د کم گمراهی ترا بللی، بے حیائی ترا بللی دي او هغه کوي، نو همغه عمر ګناه به دته ملاويږي. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. او د هغه د ګناه نه بغوره کمیږي، نه هغه ته خپل ګناه ملاويږي، تا ته خپل ملاويږي او د هغه ګناه بم تا ته ملاويږي، تا ته به د هغه سزا ملاويږي. نو ولې نه کو چې دا لوی نعمتونه فیسبک، یوٹیوب، انسٹاگرام، واتس اپ، میسنجر وغیرہ وغیرہ دا ټول چې کوم دی د قرآن و سنت د اصول مطابق، د هغې د آداب مطابق د قرآن و سنت د پاره استعمال کو. په دې باندې مونږ خلکو ته چې کوم دی د قرآن و سنت والا خبرې وښیو، نه د بې حیايي د خبرونه، د بې حیايي د ویډیوګانو، تصویرانو وغیرو نه دی الله مونږ په امن و امان کې. دا حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ ذکر کرے پخپل کتاب کے کتاب العلم کے باب دے باب من سن سنتا حسنتا او سیئتا ومن دعا الى هدى او الى او ضلالہ. دا حدیث نمبر دے 2674 نمبر حدیث. اللہ دا عمل کو توفیق راکی. والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.